په هغې باندې شین رنګ والا قالینونه دي دا د هغې ښه علامت دی ریاض الجنه د مسجد نبوي هغه ځای دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زماني مسجد نبوي و دا وروسته خو بیا نورې توسیع شوې ده د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې او بیا وروسته د خلفاو په زمانه کې او دا چې کوم ریاض الجنه دا شنې قالینې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زماني د هغه وخت مسجد نبوي دی او نبی اسلام فرمایي ما بین منبری و ما بین روضتی و بین منبری روض من ریاض الجنه زما د روضې او زما د منبر په منځ کې چې دا کومه حصه ده نبی اسلام فرمایي دا د جنت یو باغچه ده او په دې کې 2 رکعاته مونځ روزانه د دې کوشش کوئ چې روزانه الله توفیق درکړي خو یو درخواست دی چې 2 رکعاته مونځ وکړو نو بس بیا چې بیا بل مسلمان لږه ورکوي رښتې دي بس 2 رکعاته مختصر مونځ روزانه کوشش کوئ دا ډېر قیمتي ځای دی هلته مختلف ستنې دي په هغه ستنو باندې چې کوم دی نومونه لیکلي شوي دي د نبی علیه الصلاة والسلام ستنې خو هماغه نه دي خو دغه ځای باندې د نبی علیه السلام په زمانه کې ستنې همدغسې وي دا کوم ترتیب چې هلته د ستنو دی یو ستون عایشه دی یو ستون حنانه دی او یو ستون ابي لبابه دی ستون حرس دی دا شپږ ستنې دي د هغې هغه نومونه هلته لیکلي شوي دي د نبي علیه الصلاة والسلام به دغه خپلې روضې مبارکې نه داسې راوتلو او دلته دا منبر هماغسې جوړ دی هغه د منبر په ځای باندې د نبي علیه السلام په منبر په ځای باندې منبر اوس هم پروت دی نو لهذا هلته کوشش کوئ ریاض الجنه کې او ښځو دپاره چې دی ښځو دپاره هم د دې څه حصه مختلف اوقاتو کې ښځو دپاره پرده کې وزګارئ نو ښځې دې د سړو ځای نه راځي د ښځو خپل ځای دی ریاض الجنه کې هغې ته هم د پردې ځای دی او وزګارېږي د هغې د روضې نه شاته د روضې مبارکې نه شاته یو چبوتره ده یو چوتره غوندې ده هغه اصحاب صفه د اصحاب صفه د نبي علیه السلام هغه صحابه چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام شاګردان هم او د نبی علیه السلام حدیثونه به یادول او همدغلته د نبی علیه الصلاة والسلام سره به پراته وو مسجد نبوي کې به شپه ورځ پراته وو د الله دین یې حاصل کړل او په هغې کې غټ صحابي حضرت ابو هریره رضی الله عنه اصحاب صوفه باندې هم که الله مو قدر کړي یو 2 رکعاته مونځ کولو موقع الله درکړي شاته هغه شاته نو هغې باندې هم 2 رکعاته مونځ وختن په وختن کولو کوشش کوئ دا د مسجد نبوي اعمال دي او دې سره یا چې کله مسجد نبوي ته تاسو سلام وکړلو نو په کومه دروازه چې سړی وځي هغه دروازه باندې لږ مخکې چې کوم سړی لاړ شي دغلته جنت البقیع ده د جنت البقیع ده مقبره ده قبرستان دی جنت البقیع ده مقبره او قبرستان تاسو ته ما ویلي چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام روضې باندې سړی سلام وکړي هغه دروازې باندې بهر وځي بس لږه فاصله کې مخامخ ښکاري هغه د بقیع قبرستان چې کوم دی دا ډېر مبارک قبرستان دی په دې کې د 10,000 صحابه کرامو قبرونه دي د 10,000 صحابه کرامو قبرونه د نبی علیه الصلاة والسلام د 2 بیبیانو نه علاوه حضرت خدیجه رضی الله عنها او حضرت میمونه رضی الله عنها د دې دواړو نه علاوه چې څومره بیبیانې د نبی علیه السلام دي حضرت عایشه رضی الله عنها حضرت حفصه رضی الله عنها ماریه رضی الله عنها دا ټولې بیبیانې د نبی علیه السلام دغلته ښخې دي او د نبی علیه السلام څلور لوریانې دغلته ښخې دي د نبی علیه الصلاة والسلام زوی ابراهیم دغلته ښخ دی نور ډیر صحابه او ډیر زیات علما او ډیر زیات الله رب العزت چې دی ډیر بابرکته خلک هلته ښخ دي نو روزانه کوشش دا کوئ او دلته د بقیع نه به نبي علیه الصلاة والسلام اکثر دعا نه تللو اخري دعا چې په دې کارت کې مونږ په 21 نمبر باندې لیکلې ده نبي علیه السلام به چې کله جنت البقیع ته لاړو نو دا دعا به ویله اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد یا الله د دې بقیع والو مغفرت وکړي اللهم اغفر لاهل البقیع الغرقد دا اخري دعا مونږ لیکلې ده کوشش دا کوئ دا د مبارکو خلقو قبرستان دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام دریم خلیفه هغه هم دغلته شهید پروت دی او زما عزتمندو داسې نور ډېر صحابه دي حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا ټول صحابه هلته ښخ پراته دي نو امام مالک رحمت الله علیه زموږ دا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل اعمال چې لیکلی دی دا علما هم چې دی الله پاک هلته ځای ورکړی دی هلته ښخ دي نو په دې ټولو مسلمانانو لپاره هغه ځای کې دعا کول د هغه ځای مقبرې زیارت کول او دا د مبارکو خلقو مقبره ده نو انشاءالله هلته د جنت البقیع دا دریم عمل دی د مسجد نبوي نه بهر او دې سره سره بیا هلته زیارتونه دي مختلف ځایونه دي هلته یو اهم ځای چې کوم دی دا مسجد قبا دی مسجد قبا چې کله سړی د مسجد نبوي نه قبلي طرف ته وځي قبلي طرف ته نو قبلي طرف ته چې کله سړی وځي او داسې هغه د مسجد نبوي هغه صحن ختم شي نو یو سړک ورغلی دی تقریبا 3 کیلومتره دی مسجد قبا چې کوم دی دا مسجد قبا
قرآن کې الله رب العزت فرمایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. قرآن کې الله رب العزت فرمایي دا هغه مسجد دی چې د دې بنیاد په تقوا باندې خودلې شوی او اسلام کې د ټولو نه اول دا مسجد جوړ شوی. کله چې نبی علیہ السلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړل او مدینې ته راغی نو اول دی قبا دا بستی چې کومه مکې نه چې سړی راځي دا اول راځي. نو دی قبا کې نبی علیہ السلام یو څو ورځې قیام کړی او قبا کې دا مسجد صحابه سره نبی علیہ السلام په خپل دی کې ګټي مبارک نبی علیہ السلام مبارک ګټي راخستې دي او دی کې یې خېری او دی کې د دې په بنیادونو کې د نبی علیہ السلام د مبارک لاسونو ګټي پرتی دي. نو لہذا دا اسلام اولنې مسجد دی او د نبی علیہ السلام سنت بداو چې د خالق په ورځ باندې به نبی علیہ السلام مسجد نبوي نه دی قبا تللو او قبا کې به 2 رکعاته لمونځ کولو او نبی علیہ السلام حدیث دی دا حدیث ووري. اوس په مدینه کې غوښړې عمره نشي کولای خو نبی علیہ السلام فرمایي چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل لمونځ کول دا د عمرې برابر ثواب لري. د یو عمرې برابر ثواب په مسجد قبا د 2 رکعاته لمونځونه دي. نو سړی چې کله سحر لمونځ وکړي اکثر موږ به داسې کول چې سحر لمونځ به وکړلو نو سړی سحر لمونځ د دې وخته پورې هسې نفل نه کېږي پیدل د نبي علیه السلام سنت هم دا دی چې قبا ته به تلو نو پیدل به تشریف وړلو خو چې کله به واپس راتلو نو بیا به په سورلۍ کې راتللو. نو چې کله سړی ځي سحر دې دا معمول جوړ کړي چې مسجد نبوي کې مونځ وکړي فرض مونځ خو تاسو چې هر ځای کې وایي نو مسجد نبوي ته به دا مونځ را رسوئ بهر به مونځ نه کوئ. کم ځای چې زیارتونو راتلئ کوشش کوئ چې سهار وختي ځئ او د ماسپښین مونځ نه مخکې واپس راځئ چې ستاسو دې 8 ورځو کې دا 40 مونځونه مسجد نبوي کې ادا شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې 40 مونځونه زما په مسجد کې ادا کړل نو هغه دپاره زما شفاعت واجب شو. لہذا تاسو کوشش خو به دا کوئ فرض مونځ به بل ځای کې نه کوئ فرض مونځ به صرف مسجد نبوي ته را رسوئ. نو سهار مونځ چې کله سړی وکړي نو اشراق دپاره پیدل نور 2-3 کیلومتره دی دومره نه دی سړی یو 20 منټو کې رسي پیدل چې په ارامه ځي لاره کې درود وایي ذکر کوي نو پیدل 20 منټو کې سړی رسي هلته چې ورسېږي اشراق ټیم شوی که ټیم نه شوی سړی لږ صبر وکړي 2 رکعاته 4 رکعاته د اشراق مونځ هلته وکړي هلته نه واپس بیا اختیار دی که تاسو سورلۍ کې راځئ ګاډي م راځي او که تاسو پیدل راځئ هر څنګه چې راځئ خو مسجد قبا کې دا اهم ځای دی دلته روزانه 2 رکعاته مونځ کولو کوشش کوئ. یو دا مسجد دی دلته زیارت دپاره تلل ضروري دي. بل دا جبل احد دی احد غر دی مسجد نبوي کې چې سړی داسې بار راوځي د قبلې نه مخالف یو خو د قبلې دیوال دی قبلې نه مخالف طرف ته چې کله سړی راوځي نو دا د احد غر مخامخ ښکاري. اوس هوټلې دي هوټلو نه شاته چې سړی هغه طرف ته روان شي نو بیا لرې نه ښکاري. احد دا غر چې کوم دی د مدینې منورې نه هم دا 3-4 کیلومتره دی ډېر لرې نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی احد یحبنا ونحبه دا احد من سره مینه کوي او موږ د احد سره مینه کوو د نبی علیه السلام حدیث دی. نو لهذا جنګ احد هم دغلته شوی او هغه ځای کې د احد کې 80 صحابه کرام شهیدان شوي هلته هغه د 80 صحابو مقبره هم ده هغې نه داسې یو دیوال را تاو کړی دی هغه دیوال ته دننه خو سړی نه پرېږدي هغه بند دی چاردیوالي دې را تاوه کړې ده هغې کې دروازه نشته هغه چاردیوالۍ کې دننه د شهدای احد قبرونه دي په دې کې ډېر غټ غټ صحابه پراته دي حضرت حمزه رضی الله عنه عبدالله بن جحش رضی الله عنه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه دا غټ غټ صحابه قبرونه دا هغلته پراته دي. نو سړی هغوی دپاره هم دعا وکړي د هغوی د قبرونو زیارت هم وکړي او جنګ احد سره خواته جبل رومات دی او واړه غوندې یو غونډۍ ده کومه غونډۍ نه چې کافران واپس شوي وو او بیا مسلمانانو ته هغه فتحه په ځای باندې شکست وشو هغه هم هغلته غونډۍ ده د دې زیارت له هم سړی تلی شي او کوشش دې دا وکړي نبي علیه السلام د احد د غر تاریخونه ذکر کړي دي احد غر ته دې ورشي او هلته دې چې احد غر کې لږ ساعت تېر کړي دې مقبرې باندې دې سلام ووایي واپس بیا راځي. ورسره چې کوم دی بیا نور زیارتونه دي هغه اکثر چې کوم پرایویټ خلک ځي هغه په خپل ګروپ والا بوځي دا مختلف ځایونه پرې وویني او که نه نو تاسو ټیکسي والا ته ویلی شئ هغه ته هم دا ټول ځایونه معلوم وي تاسو ورته 3-4 ملګري شئ او ته ووایئ چې موږ باندې دا زیارتونه وکړه دا مختلف مساجد را باندې ووینه. نو د نبي علیه السلام د زمانې مختلف مسجدونه دي په هغې کې یو مسجد جمعه دی. نبي علیه السلام چې کله قبا نه مدینې ته را روان شو اول ځل نو لاره کې د جمعې ورځ وه یو ځای کې لاره کې دا مسجد جمعه راځي جمعې مونځ نبي علیه السلام هلته وکړلو هلته اوس مسجد جمعه جوړ دی د هغې هم سړی دیدار وکړي. ورسره بیا اخوا یو مسجد قبلتین دی مسجد قبلتین هغه مسجد ته وایي چې نبی علیه السلام دغه مسجد کې اول چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړو
نو د مسلمانانو قبله بیت المقدس وا فلسطین طرف ته مسلمانانو منځ کو بیت المقدس طرف ته نبی علیہ السلام په دغه مسجد کې د ماسپخین یا د سحر منځ کولو یو رکعت بیت المقدس ته کړو چې الله د طرف نه د دوی سپاری آیاتونه راغلي اول وجهک شطر المسجد الحرام په دې جمع کې نبی علیہ السلام صحابه سره د خپل مخ د شمال نه جنوب طرف ته راوګرځاو یعنی د بیت المقدس نه خانه کعبه طرف ته راوګرځاو دې ته مسجد قبلتین وای د دوه قبلو والا مسجد الته دیوال باندې نخم ورکړی د چې اول نبی علیہ السلام دې طرف ته منځ کو او بیا د مخ دې طرف ته وګرځاو نو هغه مسجد تم سړی لاړ شي الته یو دوه رکعات منځو کې دا شانتي مسجد خندق دی مسجد خندق جنگ خندق چې کوم دی کې شوی الته هغه خندق هغه اثرات اوسم باندې زینو کې ښکاري او خندق مسلمانانو یو غټه کنده کنستي وا هغه د هغې سنه اثرات الته ښکاري او الته هغې باندې یو مسجد جوړ شوی دی مسجد خندق ورته وایي نبي علیه الصلاة والسلام د جنګ خندق په موقع باندې دغه ځای کې د نبي علیه السلام چپر جوړ شوی و نبي علیه السلام دغلته منځونه ادا کړي په هغه ځای باندې اوس مسجد جوړ دی نو د هغې سړی زیارت وکړي یو دوه رکعته مونځ پکې وکړي خو ما تاسو ته وویلې چې دا زیارتونه به په داسې وخت کې کوئ چې د فرض مونځ وخت ستاسو دغلته رانشي فرض مونځ چې ستاسو دا څلوېښت مونځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ادا شي د نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد کې یو مونځ په یو روایت کې د زرو مونځونو برابر راغلی دی او په یو روایت کې د 50 زرو مونځونو برابر راغلی دی یو مونځ په 50 زره دی او د بیت الله شریف یو مونځ هغه په 1 لک باندې دی او داسې جمع سره وشي نو نبی علیه السلام فرمایي چې د جمع سره د یو مونځ ثواب په 27 درجه دی نو 27 لک مونځونو ثواب د یو مونځ ملاویږي په حرم شریف کې جمع سره کولو باندې نو 27 لک مونځونو یو مونځ ثواب دی د 15 مونځونو د یو ورځ د مونځونو ثواب 1 کروڑ 35 لک جوړېږي نو دا سړی کله دلته ادا کولی شي دی لکه زر کاله عمر سړي له ورکړي دومره مونځونه پکې نه راځي نو زما عزتمندو دا الله موږ له موقع راکړې ده خپل دا وخت هلته قیمتي کړو حرم شریف کې چې کوم مدینې منورې دا احکام دي هلته دا زیارتونه زیات بس دا کوم مسجدونه چې موږ یاد کړل په دې باندې دې مسجدونو کې چې دی ورشو او ټیکسي والا په 2-3 غنټو کې دا ټول مسجدونه سړي باندې دي هلته 2 رکعاته مونځ سړی کولی شي او دې نه علاوه هلته به مختلف خلک تاسو ته میلاویږي چېرې دا د مدینې فلانې خاوره ده او په دې کې شفا ده او دا خاوره ده په دې کې دا ده زما عزتمندو دلته شرعي مسله دا ده چې د حرمینو خاوره هم سړی بل ځای ته نشي وړلی شرعي مسله دا ده او نه داسې څه چې کوم دی په حدیث کې راغلي دي هلته خاکې شفا میلاویږي او د هغې په باره کې مختلفو داسې منګړک روایات جوړ کړي دي خلک به تاسو ته میلاویږي چې دا د دې ځای رانجه دي او دا د دې ځای خاوره ده دا چې کوم احکام او کوم ځایونه تاسو ته دلته بیان شو بس همدغه د تبرک ځایونه دي د دې نه علاوه دا څیزونه هلته مختلف خلک خالي د خلکو نه پیسې اخیستلو دپاره دا خلکو سره دا کوي چې دې کې دا شفا ده او دا فلاني روایت کې دي نبي علیه السلام دې په باره کې دا ویلي دي هغه موضوع روایات یعنی منګړک روایات یې د هغې دپاره جوړ کړي دي هغه خلکو په خبرو باندې به توجه نه کوئ تاسو سره که چېرته په ګروپ کې علماو نه به خپلې مسایلو تپوس کوئ او په ګروپ کې علما نه نو دا دلته دا ریکارډینګ وشو که چېرته چا سره دا څنګه چې مخکې میلان وشو په دې دارالقرآن ویبسایټ باندې چې دی دا ریکارډینګ به تاسو ته میلاویږي همدا بار بار اورئ کومه مثلا مخې ته راتلله نو هلته د علما ځای په ځای میلاویږي ګروپونو کې عرفات کې مینا کې نورو ځایونو کې حرم شریف کې هر وخت علما یې ډېر زیات نو هغې نه د خپلو مسایلو تپوس کوو چې کله واپس راځو نو سر کې چې موږ پیله نشست کې دا خبره کړې وه ګورئ چې علماو د حج مبرور علامت دا لیکلی دی سر کې په اولنۍ نشید کې پرون دا خبره شوې وه چې د حج مبرور علامت دا لیکلی دی چې د سړي د حج نه وروسته ژوند چې کوم دی هغه د حج د مخکیني ژوند نه بدل شي دا د حج مبرور علامت دی د ده د حج الله ته خوښ شو الله ته قبول شو د ده د عمر اوس بدل شو د ده د ژوند بدل شو دا د حج مقبول علامت دی نو هلته نه دا نیت راوړئ او دا عزم راوړئ الله نبی صلی الله علیه وسلم سره دا عهد وکړئ الله نه وغواړئ په دعاګانو باندې بار بار د الله نه وغواړئ چې الله رب العزت چې دی د خپلې منشا مطابق او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د سنتونو مطابق د ژوند تېرولو توفیق موږ او تاسو له راکړي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا د مسجد نبوي د زیارتونو مختلف زیارتونو آداب بیان شو اوس موږ ویلو چې اخره کې به موږ د سوال او جواب نشست ورکو چې د چا په ذهن کې کومه مسله ده هغه مسله دې نمبر په نمبر باندې پاسیږي او هغه دې وایي نو انشاءالله موږ سره نیمه ګنټه د سوال او د جواب نشست دپاره شته دی انشاءالله هغه به موږ بیانوو چا کومه خبره
خجی مولانا سے وہی قاری منور شاہ سے حج بدل دی ته وایي چې یو سړی د خپل پلار د طرف نه مور د طرف نه یا یو مسلمان د طرف نه حج دپاره روان وي مثلا د یو سړي پلار مړ شو هغه حج ونه کړی شو په خپل ژوند کې اوس دوی د هغه د طرف نه حج کوي یا یو سړي وصیت وکړلو یا یو سړی معذوره دی د ځان په ځای باندې بل سړی لیږي چې زه حج نشم کولی زما په ځای ته حج وکړه نو د حج بدل احکامات خو نور همدا دي دا کوم چې موږ بیان کړو عمره به همداسې کوي حج به همداسې کوي ټول احکامات یو شانتي دي البته چې هر ځای د نیت ځای راشي د عمرې نیت کوي دغه شانتي د حج نیت کوي د طواف نیت کوي د سعی نیت کوي نو هر ځای کې به د نیت په وخت باندې هغه سړی یادوي چې د چا د طرف نه د حج کوي د چا د طرف نه عمره کوي یا الله زه د فلاني د طرف نه عمره کوم اصل که یو سړی هلته لاړ شي مثلا خپل حج ته تللی دی خو هلته یو سړی وایي یاره زه د مور د طرف نه عمره کوم د نبي علیه السلام د طرف نه عمره کوم نو هغه وخت کې به بیا هغه عمره او نیت چې کوي نو نیت کې به د هغه سړي نوم یادوي یا الله زه د عبدالله د طرف نه د حج اراده کوم تی زما لپاره قبول کړي او ما ته اسان کړي او زما قبول کړي یا الله زه د عبدالله د طرف نه د سعی کوم زما نه قبول کړي او زما لپاره اسان کړي بس نیت کې به چې دی هغه یادوي او نور احکامات یې همدا دي نور څه شرایط پکې نشته البته علماو دا لیکلي دي چې حج بدل لکه تاسو څوک لیکئ یو سړی معذوره دی حج بدل دپاره څوک ځان په دې لیږي نو داسې سړی دې ولیږي چې کوم سړي خپل حج فرض مخکې کړی هغه سړی دې حج بدل په تور باندې ولیږي که داسې سړی ولیږلو چې یاره هغه مخکې خپل حج نه و کړی او هغه د بل چا په ځای باندې لاړو حج بدل یې وکړلو نو حج به وشي حج بدل به د هغه سړي د طرف نه بیا هم وشي البته دا مکروه دی ثواب کې به کمی راځي حج به بیا هم د هماغه سړي د طرف نه وشي چې کوم سړي دا سړی لیږلی نور چا د ذهن کې کومه خبره وي جی وایه او جنازي په باره کې راځي هلته هر مونځ نه بعد جنازي نو الصلاة على الاموات یا الصلاة على الميت یا الصلاة على الاطفال نو دا یاد ساتئ چې جنازه چې کومه ده جنازه د هر مونځ نه بعد کېږي جنازه کې شرکت کول د حرم د ثواب دی د مسلمان حق دی نو جنازه چې کوم ځای کې تاسو مونځ وکړلو که طواف دوران کې تاسو باندې مونځ راغی نو خیر دی مونځ هم وکړئ ورپسې جنازه هم وکړئ بیا طواف شروع کړئ او دغه شانتي د سړي او د ښځې خو یو دعا ده په جنازه کې تاسو ته پته ده الصلاة علی المیت وایي دې دپاره صرف دا اعلان کېږي دا میت لفظ چې کوم دی که سړی او که ښځه بالغ دپاره دا اعلان کېږي او که ماشوم نو الصلاة علی الاطفال وایي یا الصلاة علی الطفل دا طفل عربی کې ماشوم ته وایي نو بیا به پکې د ماشوم دعا وایي او جنازې دپاره چې یو جنازه کېږي دوم کېږي هلته ډېرې دعاګانې وایي دریم کېږي کله کله نو لهذا جنازو انتظار کوئ جنازو کې شرکت کوئ البته که چا جنازه کې شرکت ونه کړلو طواف یې شروع کړل نو خیر دی جنازې دوران کې هم طواف کېږي جی او قرباني خو موږ په دې کې بیان کړله چې هلته قرباني چې هلته کومه قرباني سړی کوي نو دا قرباني دې ته دم شکر وایي دا د حج قرباني ده حج او عمره در باندې الله وکړله نو هلته به دا قرباني د حج دپاره کې که مالدارۍ صاحب نصاب د غټ اختر قرباني چې کومه ده هغه در باندې جدا لازمه ده هغه که دلته چاته وي خپل زوی ته ټلیفون کې ورور ته کې پلار ته کې بل رشته دار ته کې چې یاره زما د طرف نه یا مخکې نه ورته وي چې زما د طرف نه دلته غټ اختر کې قرباني به تاسو کوئ یا هلته ته دوه قربانیانې کې دلته دې څوک نشته څوک ستا په دې قرباني کول والا نشته نو بیا به هلته دوه قربانیانې کې یو د خپل حج د طرف نه او یو د غټ اختر د قربانۍ د طرف نه هغه په دې شرط باندې چې تاسو مقیم یې مسافر باندې بیا قرباني نشته او زنانه که ولاړې زنانه د جنازو کې شرکت دی په داو کې یو د زنانو په باره کې یو دا خبره ذهن ته راغله چې زنانه په مسجد نبوي کې خو د هغوی دپاره جدا ځای دی هلته خو یو ځای نه پرېږدي سړو لپاره د مونږ جدا ځای دی ښځو لپاره جدا ځای دی هلته خو اصل د زنانو لپاره سړو سره اختلاط نه کېږي دا د اسلام ته لږ وګورئ دا د هغه ریاض الجنه هغه شنې قالینې دي تاسو ته چې ما وویل دې دا لږ ذهن کې کېږي یا منځ کې خبره راغلې وه ما تاسو ته ویلي د دې قالینې شنې دي دا د ریاض الجنه هغه شنې قالینې ښه ښه دا د زنانو خبره پوره کوئ نو زنانه چې حرم شریف کې کله مونځ کوي حرم شریف کې زنانه چې کله مونځ کوي نو دا ډېر زیاته غټه مسله ده چې ګوره تاسو به مونځ چې کله کوئ که تاسو سره ښي طرف ته زنانه ودرېدله
ستاسو نه ګس طرف ته زنانه ودرېدله یا ستا نه بالکل مخامخ چې کوم سړی مخکې صف کې ولاړ وي هغه سړي په ځای باندې زنانه وه نو بیا د سړي مونځ نه کېږي ځان نه به ښي طرف ته هم زنانه نه پرېږدئ په حرم شریف کې ځان سره به جوخته ګس طرف ته هم زنانه نه پرېږدئ او ځان ته به مخامخ هم زنانه نه پرېږدئ که درنه ودرېدله خپل ځای به بدلوئ یا هغه زنانه هغې غریبانان ډېر کوشش کوي هلته هغه شرطې والا ګرځي زنانه وي خو چونکې طواف کېږي او طواف دوران کې به جمع ودرېږي نو بس زنانه اکثر داسې وشي چې سړو سره ودرېږي نو زنانه په دې باندې ګناهګارېږي زنانو له دا پکار دي چې د اذان نه مخکې ځان د زنانو صف ته ورسوي زنانو ځای ته ځان ورسوي زنانو سره یو ځای مونځ کوي که د سړو نه مخکې وروسته ودرېدله یا سړو سره خوا کې ودرېدله د دې مونځ خو به وشي د سړي مونږ به ونه شي او د سړي د مونږ د نه کېدلو چې کومه ګناه ده هغه ګناه به د زنانه په ذمه باندې نو په بیت الله شریف کې زنانو د دې ډېر اهتمام پکار دی چې خپل مونځ چې کوم دی هغه د زنانو ځای ته رسوي ګناه نه دې ځان بچي د یو ملګري مخکې تپوس کړی د مونځ نه مخکې او دا مسله مازدیګر هم یو ملګري تپوس وکړله چې دا احرام چې مونږ وچو دا دوه کپړې د احرام دا دوه کپړې چې کومې دي دا د دې احرام اصل کې د دې پابندیانو نوم دی د دې دوه کپړو نوم نه دی که یو سړي دا احرام بېلماده شو مثلا څه بېلماده شو په اینه پرې ولګېدله یا په بل څه باندې بېلماده شو نو دا احرام کوزولی شي بل احرام هم اچولی شي دا نه ده چې دا دوه کپړې تا کومه اچولي دي دا به اوس اخره پورې دا نه شي ایستلی نه دا احرام تا سره هر سړی د ځان سره دلته نه دوه احرامه یو دوه جوړې احرامې دي نیسي که یو احرام بېلماده شلو حج دوران کې نو داسې هم سړی کولی شي چې یاره مثلا غسلخانې ته ننوځي او هغه احرام د بدن نه کوز کړي او هغه وینځي پاکي کړي داسې هم کولی شي داسې هم کولی شي چې یاره احرام ورسره بل دی هغه خپل دا دوه څادرې دي کوزي کړي او د هغې په دې باندې دي دوه څادرې نورې واچي دې سره یعنې دا احرام نه ماتېږي چې یو سړی وایي دا دوه څادرې د اخره پورې به همدا ساتمه نه د دې په دې باندې دا اصل کې دا کپړې دي دې کپړو کې به ته اوسېږي دا کپړې که دې بېلماده شي دا دوه څادرې دې بېلماده شوي دا بدلولی هم شي دا انځلی هم شي او دغه شانتې که ستا بدن بېلماده شو فرض که یو سړي باندې یو سړي ته د احتلام ضرورت شو نو سړی دا انځلی هم شي او دا احرام کوز هم کړي او لمبلی هم شي دې دوران کې احرام په حالت کې لمبا هم کولی شي خو ما تاسو ته وویلې چې لمبا کې بدن باندې د خوشبو والا صابون خوشبو والا شیمپو ته به نه لګوي هسې لمبا کولی شي ښه دي بغیر د عذر نه خو بدلول نه دي پکار البته که عذر خیرن شي ډېر زیات او لامبي نو دا بدن خیره ما پرون دا خبره کړې وه د بدن داخلې هسې بیسا دا د بدن نه خوځول ښه خبره نه ده الله ته دا خوښ دی خو البته که یو سړی داسې شي چې یاره بدن یې ډېر زیات خارق شروع کړلو یا ډېر زیات د هغه خوله داسې ده چې هغه نه ډېر زیات بوی او هغه د ډېر زیات کراهت محسوسېدلو ساعت یې پکې نه تېرېږي نو بیا لامبلی شي نو هغې کې به دا کې چې کاڼې هلته کاڼې نور هم میلاویږي او احتیاطاً ځان سره چې تاسو ځئ نو د 21 کاڼو نه زیات ویسئ که خپل ځای ته ونه رسېدلو چې تاسو سره زیات کاڼې که نه نو هلته ډېرو خلکو سره نور هم زیات دي یو کس نه به کاڼې والی بل نه یې اخیستلی شي خو کم کاڼې چې هلته پرېوتې دي هغې نه به یې نه راخلي او ټوټپیسټ کول که نه اکثر ټوټپیسټ کې خوشبو لونګ وغیره یا نور داسې خوشبو وغیره هغه نه دی پکار او که بغیر د خوشبو نه ټوټپیسټ یې هغه کولی شي خوراک داسې خوشبودار نه دی پکار ما پرون دا ویلي چې یاره سګرټ یا پان یا داسې لایچي والا یو شی چې هغې د وجې نه خولې نه بدبوی خوشبو یا بدبویي راځي نو دا هم د دې خوراک نه دی پکار جی جی اخري چې کوم دی د 12 ذوالحجه دا شپه چې کومه ده دغلته چې شپې نه مخکې کول دي یعنې ماښام نه مخکې کول دي ماښام سره بس 12 ذوالحجه ختمه شوله نه بیا د دې دم نه ادا کېږي دا موږ ویلو طواف زیارت دا فرض دی فرض په دم سره نه کېږي دا حج ونه شو احرام باندې بیلټ تړلی شي البته پرتوغاښ وغیره نه شي تړلی پرتوغاښ یا ربړ وغیره نه شي تړلی ما تاسو ته ویلي چې زه به تاسو ته دا احرام راوالې زه به دا طریقه هم تاسو ته وښیم داسې چې تاسو احرام وتړئ نو دې کې د بېسترین نه کېږي او تړل هم ښه صحیح مضبوط شي سړي ته بیا د بیلټ وغیره ضرورت نه راځي یو منټ دا وتړو بیا به تاسو خبره وکړو پاسپورټ واخلئ
دا د پاسه صادر چې کوم دی دا خو آسان دی خو دا لاندې لنډ اکثر زمونږ پښتانه ملګري چې کوم دي نو هغه عادت نه نو اکثر داسې وتړي چې بیا هغې سره د انسان ستر کولاوي نو ګورئ دا دې خوا وګورئ ما ته دا چې تاسو داسې کوئ او دا دواړه پلې داسې یو بل سره میلاو کوئ نو دا داسې کوي او بیا دا دې ځای کې ټیټ کوي او بیا دا داسې رامات کوي داسې چې داسې هم کله رامات کړلو داسې راولې او دې ځای کې چې کوم دی نو بیا دا راغونډ کوي نو دا چې کله راغونډ شي بس دا مضبوط وتړلی شي لږ مضبوط یې چې راتاو کوي او په دې باندې بیا هېڅ هم نه کېږي دې باندې بیا څلور پنځه ورځې سړی ګرځي هېڅ هم پرې نه کېږي او دا بند هم شي ستر هم په دې کې نه ښکاري لاندې نه اکثر چې زموږ ملګري نور وتړي نو هغې کې بیا د سړي ستر په ناسته ولاړه باندې ښکاري اوده کېدلو په وخت کې ښکاري دا کومه بیا یو پېره زه تړمه تاسو یې ښه په غور سره وګورئ داسې چې وتړلی شي نو انشاءالله دې کې نه ستر ښکاري او نه په درې ورځو کې دا احرام کولاوي سړی چې څومره مضبوط تړلی شي دومره زور ورله ورکړي نو مضبوط تړل شي او بیا په راښکلو سره هم دا نه کولاوي ولې یو صبر ګوره داسې وګورئ دې ځای کې ټیټ کړي دې ځای کې چې دې ځای کې ټیټ کړي دلته هم راوستو او دې ځای کې داسې ورننه باسئ نو بس بیا دا مضبوط شي بیا د دې د تړلو ضرورت نه پاتې کېږي نه د بیلټ ضرورت پاتې کېږي نه د پرتوغاف ضرورت پاتې کېږي البته ګیټې دي په دې کې هم کولاوې ساتي ګیټونه یې داسې راوچت کړي څومره چې دې کې تاولی شي تاولی کړي دا د احرام د صادر د لنډ د تړلو طریقه ده اوس دا چې سړی هر څومره دغه کوي دا په راښکلو سره هم نه کولاوېږي دا ښه مضبوط وي دې باندې د بیلټ تړلو ضرورت نشته بیلټ والا چې کوم دی بیلټ والا اکثر کولاوېږي داسې چې سړی وتړي نو په دې کې دا د تړلو هغه طریقه ده چې دې کې بالکل هم انسان دغه نه کولاوېږي په راښکلو باندې دا نه راښکل شي او دا د استبا والا صادر چې کوم دی هغه موږ تاسو ته پرون ویلو چې دا به موږ تاسو سبا طریقه ښایو بکسوي سره تړل نه دي مستحب نه دي مکروه دي ښایي دا وګورئ دې خوا هغه استبا طریقه موږ پرون داسې ښودلې وه دا ښې وګه به داسې کولاو پرېږدي د عمرې او د هر طواف چې هغې نه پس سعي او احرام کې سړی کوي نو هغې کې به دا په خپلو طواف کې دا استباع دې ته وایي دا ښې اوږه کولاو به پرېښودل دا صادر به د ترخ کې لاندې داسې راولي او دا ښې اوږه به کولاو پرېږدي خو دا ښې اوږه صرف طواف کې ده طواف هم ختم کړلو اوس دا چې د سړي دا بربنډی نو دا مکروه ده په مونځ کې د طواف مونځ کې دا اوږه بربنډه پرېښودل په مانځه کې دا مونځ مکروه کېږي لهذا چې کله هم طواف ختم کړلو بیا به دا صادر واپس دا اوږه خپله پټه کوي صادر به داسې واچولي عام او دغه شانتي د حج طواف چې کوم دی د حج احرام چې کوم دی هغې کې هم چې کله تاسو طواف زیارت ته چېرته په احرام کې کوو نو بیا خو به دا اوږه پکې کولا وساتئ هسې چې د حج احرام کوم دی دا څلور ورځې دا خپله اوږه به بربنډوئ نه مانځه دوران کې هسې ګرځېدلو دوران کې دا اوږه به داسې پټه ساتئ دا د احرام طریقه شولی صحیح شولی دی صفا مروه ګنډل هېڅ به نه استعمالېږي پټه یو د دې دغه وساتئ اکثر دا چې وشي په اوس کال زمونږ یو ملګري خبره کوله مدینې منورې نه واپس راتلل د حج دپاره او بیا هلته هغه چیک پوسټ والو ډېر تنګ کړي وو پریشانه کړي وو ځکه چې هلته چې کوم سعودي کې کوم پاکستانیان وغیره هلته کار کوي هلته په اقامو باندې دي هغه خلک هغوی حج ته نه پرېږدي نو دا کوم چې دلته نه حاجیان تلي دوی له یو پټه ورکوي هغه پټه دوی سره او یو یا کارډ ورکوي هغه کارډ دوی سره دا کارډ به خپل ځان نه ورکوئ او که کوشش وکړئ دلته نه چې کله تاسو ته پاسپورټ میلاو شي نو دا پاسپورټ چې کوم دی په دې چې کومه ویزه ستاسو لګېدلې ده د هغې نه هم یو فوټوکاپي سړی وباسي رنګینه او هلته چې تاسو کله ورسېږئ نو جدې ایرپورټ کې به تاسو نه پاسپورټونه واخلي بیا دا پاسپورټ تاسو ته نه میلاوېږي خو چې دا کاپي تاسو سره وه د خپل پاسپورټ دا فوټوکاپي د ویزې دا فوټوکاپي تاسو سره سامان کې وه نو کوم ځای کې هم چیک پوسټ وغیره باندې که تنګولې تاسو سره به د خپله کاپي په دې د حج دا ویزه لګېدلي هغې سره به بیا تاسو څوک نه تنګوئ چیک پوسټونه وغیره باندې نو لهذا دا یو ضروري خبره ده ځان سره یاد وساتئ جی بل چا تپوس دا مونږ د قربانۍ پیسې بینک کې جمع کړي دي چې جمع کړي دي نو خپل بینک والو سره چې هغې نماینده دی نو هغې سره لږ تاکید باندې دا خبره وکړئ اول خو نه پکار ما تاسو څنګه مخکې ویل